دومره احترام پکې و چې ما په مخ کې خبرې هم نشو کولی. دومره سړیتوب پکې و، دومره ادب پکې و، د مور په مخ کې هم خبرې نشو کولی، نه یې کولې. کور کې به غلی راغی چې به ناستو که چار چا به تیشه ورته مخ کې کېښود، هماغه به یې وخوړه، نور به تلو خپل درس و تعلیم ته. د کور کې بد اخلاقي نه ده کړې، کور کې چا سره جنګ و جنجال نه دی کړی. اوس پلار به ناست دي. بل ورځ مې یو کلیپ کته زموږ شیخ رحیم الله حقانی شهید رحمت الله علیه د دې والد صاحب زما محترمو د علم یو بحر ابل کال په افغانستان کې زما محترمو شهید شو. نو هغه والد صاحب وایي چې زما د دې بچي د قابلیت وجه سوا، زما د دې بچي د قبولیت وجه سوا چې الله رب العزت په دې کم عمرۍ کې دله دومره قبولیت ورکړو او دومره شاګردان او دومره د دین خدمت آئی پا پاکستان کی اوکو افغانستان کی اوکو. وی قسم دا اللہ پا ذات زما دا بچے وی زما مخی تب خبرم نشو دوم راجیزی. اس کو بلک تعلیم دا سکول ہوئی یا بلک تعلیم دا دین حاصل کی بے بزان اپلاتون جوڑ کرے. لار تب ہم نیغ نیخ کی گی، مور تب ہم نیغ نیخ کی گی، مشر تب ہم نیغ نیخ کی گی. ورہ اگا حیاء زمان دا مزنا ختم شو. او دا زما محترمو وی واللہ چی کور ته براغې خاموش بناست کسب ورته چا کېښودل خو وبې خوړه او بس سیده به خپل درس تدریس ته لاړ. موږ نه تپوس وکړه وایي د سرو زرو قدر د زرګر زرې د علماو په قدر علما پوهېږي چې دا څومره لوی هستي وه او نه به مور سره خبرې کولی شو. نن به پلار خبره کوي، مور به خبرې کوي، دلته به بچی هم خبرې کوي، لور به هم خبرې کوي. د پلار خبرې ته توجه، غوږ، ادب نشته. څه حیا لاړه، سترګو نه حیا لاړه. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی میں نے کبھی بھی اپنی والد محترم کے سامنے پاؤں پلا کر کبھی نہیں بیٹھے. وی ما چرتم د خپل والدینو مخامخ پی چرته غزولی نه دي. داسې پلار ناسي کنه بچی خپې وغځ دا مانه دي. نو داسې خلک کامیابېدی شي، بې ادبه سړی به څه کامیاب شي چې یو د مور پلار بې ادبي کوي، یو د عالم بې ادبي کوي. هغه حیا لاړه. نو اصل سیز حیا، اصل سیز شرم انسان کې دا ایمان او شرم او حیا دا لازم او ملزوم دي. وایي چانه چې حیا لاړه چې څه کوي ادې کوي. اوس په دې ټیک ټاکونو باندې په دې میډیا باندې ډېرې زنانه فاحش انداز کې لغړ تغړ انداز کې او زما محترمو تاسو د خپلو بچو له دا ټچ موبایلونه هم ورکړي. ستا دا بچې بل څوک نه بربادوي، ستا دا بچې بل څوک نه خرابوي. دا هم دا تی چې د خپل بچي له دې ټچ موبایل ورکړی او د دې ټچ موبایل د برکته چې کوم دی ستا بچې خرابي نه که نه. کارټون ګوري، دا نن کارټون ګوري، داسې رو 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 بیا فلمونو او ډرامو ته او ګانو بجانو ته واخوا داسې په یو دم باندې څوک ما تا د ایمان نه نه خلاصوي. تا ته به وایي مړه خو سنت دي که سنت دي څه فرض او واجب خو نه دي. خو تا د سنتو اهمیت ستا د زړه نه ختم کړي که نه نو ته به روونده کې یو ورځ واجب هم پرېږدي. مړه واجب دي څه فرض خو نه دي. بیا به چې کم دی که نه فرض هم پرېږدي. په یو دم خو شیطان دا د ایمان نه را خطا کولی نه شي. دا به رو 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 یو یو عمل به در باندې پرېږدي، یو یو عمل په داسې لوی دلدل نه به دې ښکته ګوزاري. بیا چې ته راپاسې هغې کې به ډېره زمانه تېري. خو ډېر خلک وایي مړه دا خو بوډا شوی نه بیا به توبه وباسي که نو زه وتیم بوډاتوب ته به ورسي. اوس خو بوډاګان ژوندي ځوانان روان دي. کومو نشو کې په کومو سوچونو فکرونو کې را واپس شئ، الله سره صلح وکړئ، خپل اخلاق ټیک کړئ، خپل معاملات ټیک کړئ. زما محترمو نو ځان له نارینو کې دا بدکاره صفتونه او دا مکار عادتونه دا په زنانو کې هم وي، په نارینو کې هم وي. د خره صفتونه هم پکې، د بیزوګانو، د پیشوګانو، د منګکانو، د خنزیرانو دا صفتونه به په دې انسانانو کې پیدا کېږي. په دې باندې اکثر خلک نه پوهېږي. هغه څنګه زما محترمو دا بېټیمه بېټیمه راپاڅېدل، بېټیمه بېټیمه سهار لمونځ به یې نه کړی، شپې ناوخته پورې ویښ وي، موبایل ټوله شپه په ګیمونو، په ډرامو، په فلمونو، په ګانو بجانو تېره کړي.
او سار بیا مونږ ته به دا څنګه پاسي دا خو د شپې له 3 بجې سترګه ورغله سار اذانو سره غویله وده شو سار اذانو خو د پبجي او د فلمونو نه دا فارغه شو نو چې سار اذان وشي نو دا صفتونه د سپي دي چې سپیم زما محترم سار څنګه اذان وشي بس وده شي ټوله شپه غاپي 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 نو چې د سار اذان کېږي هغه وده شي دا انسانانو کې دا صفتونه راغلي ها بیا سار منځو کې بعضې ایسته وده شي نو زما محترم سار کې رزق تقسیمېږي او ته ودی سار کې رزق تقسیمېږي خلق صورت یاسین وي څوک چې کم دی صورت رحمان وي څوک د قرآن تلاوت کوي څوک اشراق کوي چاش کوي اوابین کوي دعاګانې کوي نو هغه ټول سیسټم زمونږ ګډوډ شو دا د دې موبایل له برکت د دې موبایل له لاسه زمونږ نه هغه حیا لاړه